نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. سورة الأنعام وما پارا یوشتم نمبر آیت دی ددی رکو دمخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا مشرکان و کافران و تردید ذکر شو اس پا دی آیاتن کی ہم دا مشرکان و کافران و دا شرک تردید ذکر کی مشرکان و کافران و پا اللہ جل شانہو باند دروغ تڑل اللہ پاک سر شریکان جوڑول اللہ رب العالمین دا پار اولاد او بچی ثابتول نو اللہ رب العالمین فرمائی چی دا دین الوی ظالم بسوک بھی چاگا پخبل دشمنے او پخبل خطائی کی دمر مخی رسیدلی چی دا اللہ پاک دا پارا اولاد او بچی ثابت ہے دا دی سڑی نلوی ظالم او کافر بل سوک نشتا چی دا اللہ پاک سر شریکان جوڑے او بیا دا ظالم انسان دا پارا چرتا ہم کامیابی نوی. اللہ رب العالمین پدی آیتی کریمہ کی دا مشرکان و کافران و دے شرکتا لوی ظلم او لوی کفر ہوئے ذکر دیکھر اللہ رب العالمین دا ذات سر دشمنی دا او پدی آیاتن کی اللہ پاک پدی ظالمان و بعد تردید کی. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العالمین ظالم لا محلت ورکے لیکن کلہم چلا پاک ظالم را انیسی نبیا اللہ پاک دا ظالم نپریگ دی بل دا ظالم بدا اللہ پاک خام خواب دنیا کی ورکے چاہے ہر قسم ظلم بھی اللہ جل شانہو دے منگو تاسد ظلمونو نقصاتی بل دا قیامت بورت باندے با اللہ رب العالمین دا مشرکان کافران رسوا کی دا دوی چکم خدایان دی دا دی مشرکان کافران خدایان او دا مشرکان کافران چاچی دا بتانو او دا معبودان باطلو دا اللہ پاک نا علاوہ سمر خدایان دوی لٹولی دی دا ٹول با اللہ رب العالمین را جمع کی بیا بدی مشرکان و کافران تقوی چی تاسو پا دنیا کے خیال دو چی زمان دا بوتان او زمان دا خدایان زمان دا جوندی پیران چی منگو تسجدی کو او منگ دا قبرن تاویگ و توافن کو دا با قیامت کے زمان سفارش کئی او منگ با اللہ دا عذاب نبچ گئی ستاسو خدایان کم لیکنن پا دنیا کے دا سے خلق مشتا چی جوندو پیران تسجدے کے دا سے خلق مشتا قبر تسجدے کے دا سے خلق مشتا چی دا قبر سرخوا کے قسم قسم کفریہ کارون کے دا سے خلق مشتا چی غیر اللہ نے علاوہ دا نور چا عبادت کے دا سے خلق مشتا چی غیر شیطانان و پتابدارے کی جوندو پیران عرص غواری دا سے خلقم شتا چی دا قبرون عرض اقواری چی کل دا قیامت رس چی اللہ ودیرہ جمع کی چی ستاس خدایان کل نن خلق قبرون تلال شی بخدے بشو قطا بشی سیب مال زویرہ ویدہ دا خدے نیاز بند و عرص ورکی اگا دا خدے مخلوق دا اخبر دا خدے نمواری مطالب صدر زکا خدے خو آغا چال ورکی چی سوک دا خدے نمواری او تو ورزی دا قبرون نبوار او دا سی بے وقوف و کمقل خلق مشتا چی دا جماعت صفائی بنکیو دا قبرون صفائی بکی دا سی خلق مشتا چی پا جماعت کی با پیسی نلکیو چی کلا قبر للال شی التورت پا سر باندے پیسی کی
داسې خلک هم شته چې د جماعت د پردې فکر به نه کوي او چلته لاړ شي قبر له به څادرونه اخلي او په قبر به یې نو دا څادر خو د ژوندوب شي دا پردې خلک ژوندول اخلي او قسم قسم خرچې په قبرونو کوي کله په ماربل لګي کله په ټیرون لګي کله په دوس باندې جنگلي لګي هلکه دا د ژوندو سره تعلق ساتي کاغه نه پلان د قبر مزیدار او کبد بن اسلام په دې دنیا ظاهر خسته کول باندې هغه ته پیدا نه ملي او بیا باجی په کې داسم لرشي په قبر به تندې کېږي او تندې وسولې کله به هغه پرده او چې ته کې لاندې بیا خوري دا الله بنده دا سکه دا سجده او دا تندې خو ډېر پاک دي د الله نه علاوه دا بل چاته په ځمکه نه لګي نبی علیہ السلام فرمایي چې غیر الله ته سجدي جائز وي ما به زنانو ته ویل چې خپل خاوندانو ته سجدي خود الله نه علاوه بل چاته سجدي نه لګي خدا ناپوه بعض مسلمانان چې هغه په دې ظاهري دول او سنگار باندې بنا په قبرونو باندې پراتی او د مرادونو غواړي چې کله چې د قیامت ورځ الله به داخله راجم کی مشرکان تاسو کوی چې په دنیا کې دا زمون خدایان او زمون حاجتونه پوره کوي اوس کوم دي تاسو خدایان نو دا مشرکان په قسمونه خوري والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله محمد سره شرک نه دي الله نه خو سپټ بناني الله جل شانه د دې پزړونو د دې په خلو باندې مهرونو لګي او د دې د اندامونو بخپل بناشي چې ما په دې ځای کې سجده لګولې وا او ما په دې ځای کې سجده لګولې وا ما دې ځای کې طواف کړو او ما په دې ځای کې د الله سره شریک پیدا کړو دې بخپل بیا جوابونه کوي بیا الله جل شانه فرمایي دا بعض مشرکان کافران نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله درس کو کله به دین بیانو کله به د دین دعوت چلو کله به دین خودو دا مشرکان کافران بم کېناست بیا به په خپل منځ کې د یو بل نه تپوسونه کول دې سړي سوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا بسوي یو کافر په پکیوي چې ډېرې ښې خبرې کولې وای نه دا سموایا دا ټولې قصې کولې د پخوانو خلکو قصې کولې کله د عادیانو د سمودیانو وغیرہ نو دې پسې به خنداګانې کولې او بیا به دا چې دا قصې خو موږ لم راځي نو نظر ابن حارث کافر بلګیا شو او د پخوانو پهلوانانو قصې به شروع کی وای دا قصې خو موږ لم راځي نو الله جل شانه فرمایي چې دې په خپلم گمراهي او خلقم د دین نه لری کوي خپلم د دین نه لری دي او خلقم د دین نه لری کوي لیکن د دې انجام به ته ملوشي او دې خپل ځان ته نقصان رسي نو مشرکان کافران کې شرک کې نقصان د دې د الله پاک نقصان نشي کولی نو فرمایي ومن ازلم صوت دې ظالم ممن دا چان افترا علی الله کذبا چې دې تړي په الله پاک باندې درو او کذب بیااتی یا تکذیب کړه الله پاک د آیاتو انه لا یفلح الظالمون یقینا کامیابی کی ظالمان ويوم نحشرهم جميعا وياتا وقت من براجم کودا مشرکان کافران او ذی خدایان ټول چا ورځ د قیامت ثم نقول للذين اشركوا بیا بم ويا کسان ته چې شرک کړي دي د الله سره شریکان جوړ کړي دي اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون کوم دي استازا شریکان او خدایان چې تاسو باغی باندې خیال کو چې دا زمون مرادونه پوره کوي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی د دې مشرکان لپاره سبحانه س جواب الا ان قالوا مگر دا چې دی بوای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې په الله پاک چې زمونږ رب دې مونږ نه یو مشرکان مونږ شرک په دنیا کې نه کړی انظر تو پیغمبر علیہ السلام کیف کذبوا علی انفسهم دې څنګه درو کوئی په خپل ځانونو وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بشیر دوی نه خدایان چې دوی تړل د الله پاک سره شریکان ومنهم بعض ددی کافران مناسب یستمعوا الیک شتا د وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وجعلنا على قلوبهم مكنة امغر زوري ددی بزرگ باندې پردې ايفقهوا چې دی په خبر باندې پینشي وفي اذان وقرا امغر زولي په وګون ددی کې دروندواله و ان يروا كل آیه لا يؤمنوا بها او کچلبي او هر قسم معجزات ایمان نروي حتى
دے پوری دا جاؤ کا چی دوی کل راشی تا دے جادرون کلی تا سر جگڑ کی استا پدن کی یقول الذین کفروا یا کسان چی کافران دی ان هازان دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر قصید پخوانو خلق دی وهم ینہونانو او دی خلق منقید دی پیغمبر علیہ السلام وقد دننا وینہونانو دی خبلم لرکی گنا نبی علیہ السلام وقد دننا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او دین حالات کوي مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پیږي پر خپل نقصان باندې واخذ